شروع کوم په نامه راغی لا یزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. کتونکو ولاړ یم په شیرپو کلي کې د حیات محمد خان شیرپو اووه برسي سبا په 15 فروری باندې د هغوی د مزار په خوا کې کېږي. دغه ټولې تیارې شروع دي. د نن نه د هغوی کارکنان راغونډ شوي دي او هغه تیارې کورسۍ لګي ورسره د سټیج تیاري شروع ده. د میډیا د ملګرو دپاره خپل ځای مختص شوی دی. دغه سټیج باندې به مشران راځي، هغه به کینی. دا ملګري را سره ولاړ دي. د دې نه معلومات کوو چې سبا دغه برسي به څه ټیم شروع کیږي، څوک به راځي او په څه ټیم باندې به دغه برسي وي. تاسو جی اول خپله پیژنګلو کوئ او بیا راته دا ووایئ چې دغه برسي کومه چې د حیات محمد خان شیرپو اووه برسي ده، دا به سبا څه ټیم شروع کیږي؟ السلام علیکم جی. الله هم ډېر خوشحاله که موږ لم قیمتي وخت راکو. زما نوم مولانا عبدالباسط دی. دا جی حیات محمد خان شیرپو اووه برسي ده. دا به انشاءالله سبا له 1 بجې شروع کیږي او د دنیا د ګوټ د پاکستان د ګوټ نه به خلک عوام به هم راځي، لیډران به هم راځي، ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو هم راځي، نور مرکزي مشران به هم راځي، د خیبر پښتونخوا چې څونه مشران دي د پارټۍ دا ټول به راځي انشاءالله. کورسۍ څونه کېښودې شوي دي؟ یاره تقریبا 10,000 کورسۍ دلته کېښودل شوي دي، خو دا کمې دي. انشاءالله د دې نه ډېر زیات خلک به عوام به راځي انشاءالله، ځکه چې د عوامو مینه وه حیات محمد خان شیرپو سره، خو هغه سیاسي دی خو غیر سیاسي دي. خو څوک قومي وطن پارټۍ والي یې خو نه، انشاءالله د هغې نه علاوه نورو پارټونو والا خلکو هم د هغې شهادت مرګ ستاینه لپاره دلته به راځي انشاءالله. په دې مې فکر چې په دغه تنظیمونه چې کوم دي د قومي وطن پارټۍ هغه په ټولو صوبو کې دي. د هغې صوبو نه لیډرشپ خو به راځي، خو هغه لیډرشپ به ځان سره کارکنان هم راولي انشاءالله. د ټول پاکستان نه به خلک راځي، ولې چې حیات محمد خان شیرپو سره د خلکو مینه وه. هغې د قوم دپاره شهادت نوش کړی دی، د قوم دپاره خپله وینه توی کړې ده. انشاءالله دا ټول پاکستان نه به خلک راځي. به حیثیت د شیرپاوالو هغه میلمانه کوم چې د بهر نه راځي، نو هغه میلمنو میلمستیا به څنګه کوئ؟ الحمدلله زمونږ د پښتنو دا ډېر نران پښتانه دي د ضلع چارسدې اشنغر او بیا د شیرپو خاص کر چې څونه میلمانه راځي موږ ورته ویلکم وایو، دلته ورته چای میلاویږي، اوبه ورته میلاویږي او انشاءالله د میلمانو ښه خدمت کیږي. دلته د سیکورټي تنظیم څنګه دی؟ سیکورټي نظام الحمدلله پولیس راځي، هغوی بار چیکنګ هم کوي او سبا به انشاءالله ښه ډېر نفریم دلته وي او ښه په ښه طریقه احسن طریقې سره به انشاءالله دا کلیزه مناویږي انشاءالله. ډېره مننه کوو. بل مشر را سره ولاړ دی، څه وایې حیات محمد خان په هکله باندې؟ ستاسو خو د کلیو د علاقې و دې علاقې دپاره خدمات او یا د ټولې خیبر پښتونخوا دپاره خدمات، یقینا چې د هغه خدمات خو د ټول ملک دپاره دي، خو څه وایې حیات محمد خان په هکله باندې؟ حیات محمد خان خو زموږ چې د صوبې یو راغلی ډرو دا پارټي چې نو پیپل پارټي د هغه بټو صاحب سره چې موږ هسې واړه لکانو او هغه وخت کې بټو صاحب دلته راته دوی مشترکه چې دا پارټي پیپل پارټي بنیاد به یې ایښلی و او دا پارټي یې جوړه کړې وه. او بس د هغه چې نو ټیم لږ و هغه کې شهید شو 74 کې دماکه کې. هغې نه پس چې نو موږ کال به کال هغه دا برسي مناوو ښه هغه طریقې سره. موږ د کلي د علاقې د خلک چې نو بهر نه راغلونکي خلکو میلمستیا مطلب دا یې ولاړ وو، هغې ته ښه چوکس چې نو هغې هغه کوو او کال په کال هغه دا برسي ښه بھرپور طریقې سره مناوو. ډېره مننه کوو. ګرانو کتونکو د حیات محمد خان شیرپو کوم چې یو ځواني مرګ انسان و چې په ځوانۍ کې دغه قتل شوی و، یقینا که هغه تر اوسه پورې ژوندی و او هغه د دې قوم د خدمت دپاره پرېښودی شوی و، نو بیا به د دې صوبه خیبر پښتونخوا حالات بالکل بدلو. خو زموږ بدمرغي همدا وي چې کم د کار سړی وي، کم د علاقې دپاره بهتر مفادو سړی وي، هغه زموږ نه واغشتی شي او دومره په بېدردۍ واغشتی شي چې یقینا نن 40 کاله د هغه تېر شوي دي، خو نه د صوبه خیبر پښتونخوا خلکو هغه هېر که او نه د شیرپو خلکو هغه هېر که. الله دې وکړي چې سبا دغه برسي کومه ده دا په امن باندې سر ته ورسي. زموږ به دغه دعا وي. استاد محمود جان عمرزی اجازت غواړم. د لوی الله په امان.